مونږ ورته وایو بچي له واده وکوي ورګه چې په خپلو خپو ودرېږي نو واده به څنګه ورګه چې نوکري وشي نو واده به داسې ولې نه وایي ورګه چې ښه ګناهونه وکړي نو بیا به وله واده وکړم داسې ولې نه وایي چې ښه ګناهونه ترېنه وشي بیا به وله واده وکړم نبی علیه السلام فرمایي واده وکړه چې الله دې مالدار کړي نو نبی علیه السلام وایي واده وکړه چې مالدار شي مونږ وایو ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړه نبی علیه السلام وایي واده وله وکړه دې کې مالداري پرته ده په واده سره مالداري راځي ښه په حج او په عمرې سره مالداري راځي خلق وایي لا بړ شم دومره دومره پیسې به ولګي په دې سره مالداري راځي د خدای بنده حج عمره واده په دې الله فراخي راولي په دې الله مالداري راولي واده کې چې کومه قرضه وشي الله وایي چې کله بنده دا ختموي په دې کې ورسره زه امداد د واده د قرضې په ختمولو کې په دې به نه پوهېږي چې واده له قرضه وکړي نو دوی به یریدل دا لوڼه به ژوندی ځکه ښخولې چې یا به سبا به د دې خرچه څه کوو یا شرم دی الا ساء ما یحکمون الله وایي ډېره بده ده هغه چې دوی فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخره د پاره د هغې کسانو چې یقین نه لري په آخرت مثل السوء ډېر بد حال وي ډېر بد حال وي یعنی دا څومره لوی بد حال دی چې غوروالی د نارینه اولاد په زنانه دا ډېره غلطه فیصله ده یا لوڼه د شرم یا د یری د غریبۍ د وجې نه هغه ژوندی ښخول دا څومره بد حالت دی یو درندهتوب دی واذا الموعودة سئلت کله چې د دې ژوندی ښخې شوې په باره کې تپوس وکړلی شي څه جواب به ورکړي ولله المثل الاعلی الله لره د خاص صفت اوچت لوی صفت خاوند دی الله وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب دی او حکمتونه والا دی فرمایي یتوارا من القوم پټ ګرځېدي د خپل قوم نه من سوء د ناخوښۍ د هغې نه بشر به چې زیرې ورکړلې شوې دي دې ته په هغې سره ایمسکه آیا دې ساتي علی هون په ذلت سره ام یدسه فی التراب یا ژوندی ښخه کړي په خاورو کې الا ساء ما یزرون ما یحکمون الا ساء خبردار ډیره بده ده ما هغه فیصله یحکمون چې دوی کوي للذین د پاره د هغې کسانو لا یؤمنون بالآخره چې یقین نه لري په آخرت باندې مثل السوء حال ډیر بد دی ولله المثل الاعلی او الله لره د خاص صفت اوچت وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب دی حکمتونو والا دی